خوله رضی الله تعالی لاړه ړومبې سوده رضی الله تعالی خواله وی سوده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا پسې د نکاح پیغام را لېږلی دی چې ما سره د نکاح وکړي ستا سره ایده سوده رضی الله تعالی ته وفرمیل وی ما ته په دې کې هېڅ اعتراض نشته زه به خوشحاله یم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح باندې خو که ته یو کار وکړې زما پلار ته دا خبره وکړې نو ښه به او پلار یې په دغې وخت کې مسلمان نه و ښه پلار یې مسلمان نه و وی که دا خبره ته زما پلار ته وکړې نو ښه به خوله رضی الله تعالی ته وفرمیل وی ټیک ده ستا پلار ته به ووایم خو سوده رضی الله تعالی ته وویل وی ګورې چې زما پلار خوا لذین سلام پې د اسلام دا ما چو د جاهلیت هغه سلام پې واچوه ګورې د جاهلیت سلام پې واچوه ځکه هغه مسلمان نه دی خوله رضی الله تعالی ته فرمایل وی ټیک ده خوله رضی الله تعالی د دې په پلار پسې لاړه او څنګه چې ورننوته نو د جاهلیت سلام یې پې ور واچو وی انعم صباحه سار دی په خیر شه سلام یې پې ور واچو هغه ورته وی څوک یې ومې نه پېژندلې وی خوله یمه وی ښه بیا یې ورته په خیر علي وي په خیر علي راځه راشه کښېنه خوله رضی الله تعالی کښېناسته پلار یې تپوس کوي خوله څنګه رالې وی زه خو دې دپاره رالم ستا لور چې کومه سودا ده هغې پسې نبي علیه الصلاة وسلام د نکاح پیغام را لېږلی دی نو ته څه وایې نو د سودا رضی الله تعالی پلار وفرمایل وی یاره کم یاد هغه محمد صلی الله علیه وسلم وی او هغه یادومه هغه پسې پیغام د نکاح را لېږلی دی ویره ډېر شریف خاندان والا خلک دی ډېر لوړ خاندان والا خلک دی ډېر ښه خاندان والا خلک دی زما په اعتراض نشته دی خو نه پوهېږم چې زما لور به څه وي سودا چې د هغې رضا به یي او که نه به یي خوله رضی الله تعالی ته وفرمیل وی اول په هغې پسې تللی وم هغه پې رضا ده کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه د دې د وفات نه به وروستو نبي علیه الصلاة وسلام ډېر غمجن و یو ځل خوله رضی الله تعالی عنها راله او نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمیل وی د الله پاکه پیغمبره چې د کله نه ستا نه خدیجه جدا شوې ده نو ته ډېر زیات غمجن او خفه هر ټیم نبی علیہ الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او خوله خفه یم یو د خدیجه په جدایۍ باندې خفه یمه او دویم را سره د کور فکر دی بچی مې دي دا راته واړه واړه پاتې شو یو د خدیجه غم دی او یو د کور د بچو غم دی نو خوله رضی الله تعالی ته وفرمیل وی د الله پاکه پیغمبره زه درله د نکاح فکر وکړم زه خو غواړم چې ته نکاح وکړې دا به بهتر وي کور به دې آباد شي او زه به ستا دپاره د نکاح فکر هم وکړم نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل وی خوله څنګه چې تا ته مناسب ښکاري هغه شانتې وکړه ځکه دا کار زنانه کولی شي خوله رضی الله تعالی ته وفرمیل د الله پاکه پیغمبره کو چېرته باکره پیغله جینۍ کوي نو ما ته یو معلومه ده نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل وی څوک وی تا ته چې په ټولو خلکو کې محبوب دی او خوښ دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د هغه یوه لور د عایشې نوم دی نو کو پیغله جینۍ کوي چې د هغې تپوس ترله وکړمه او کنه مشره کونډه کوي نو بله راته معلومه ده سوده بنت زمعه رضی الله تعالی چې د هغې تپوس ترله وکړم نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایلو وی خوله د دواړو تپوس وکړه د دواړو تپوس وکړه چې هر یو وشي
خوله رضی الله تعالی لاړه لومبه سوده رضی الله تعالی خواله وی سوده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا پسې د نکاح پیغام را لېږلی دی چې ما سره د نکاح وکړي ستا سره ایده سوده رضی الله تعالی ته وفرمیل وی ما ته په دې کې هېڅ اعتراض نشته زه به خوشحاله یم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح باندې خو که ته یو کار وکړې زما پلار ته دا خبره وکړې نو ښه به او پلار په دغه وخت کې مسلمان نه و پلار مسلمان نه و وی که دا خبره ته زما پلار ته وکړې نو ښه به خوله رضی الله تعالی ته وفرمیل وی ټیک ده ستا پلار ته به ووایم خو سوده رضی الله تعالی ته وویل وی ګورې چې زما پلار خوا لذین سلام پې د اسلام دا ماچو د جاهلیت هغه سلام پې واچو ګورې د جاهلیت سلام پې واچو ځکه هغه مسلمان نه دی خوله رضی الله تعالی ته فرمایل وی ټیک ده خوله رضی الله تعالی د دې په پلار پسې لاړه او څنګه چې ورننوته نو د جاهلیت سلام یې پې ورواچو وی انعم صباحه سار دی په خیر شه سلام یې پې ورواچو هغه ورته وی څوک یې ومې نه پېژندلې وی خوله یمه وی ښه بیا یې ورته په خیر علي وي په خیر علي راځه راشه کښېنه خوله رضی الله تعالی کښېناسته پلار یې چې تپوس کوي خوله څنګه رالې وی زه خو دې دپاره رالم ستا لور چې کومه سودا ده هغې پسې نبي علیه الصلاة وسلام د نکاح پیغام را لېږلی دی نو ته څه وایې نو د سودا رضی الله تعالی پلار وفرمایل وی یاره کم یادی هغه محمد صلی الله علیه وسلم وی او هغه یادومه هغه پسې پیغام د نکاح را لېږلی دی ویره ډېر شریف خاندان والا خلک دی ډېر لوړ خاندان والا خلک دی ډېر ښه خاندان والا خلک دی زما په اعتراض نشته دی خو نه پوهېږم چې زما لور به څه وي سودا چې د هغې رضا به وي او که نه به وي خوله رضی الله تعالی ته وفرمیل وی اول په هغې پسې تللی وم هغه پې رضا ده هغه پې رضا ده وی ټیک ده چې هغه پې رضا ده نو بیا نکاح دې وکړي نکاح دې وکړي سودا رضی الله تعالی نکاح د نبی علیه الصلاة والسلام سره وشوله چې کله د دې رور خبر شو عبدالله ابن زمعه دا د سودا رضی الله تعالی رور و چې دا کله عبدالله خبر شو دی مسلمان نه و چې زما خور نکاح وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره نو خاورې راواغستې او په سر یې واچولې خاورې په سر واچولې زه رسوا شومه وی زما خور لاړه او د هغه سره یې نکاح وکړه زه رسوا شومه زه بېعزته شومه زه دا چغې به یې والې بیا چې کله مسلمان شو د عبدالله ابن زمعه رضی الله تعالی وی ما یو خبره ډېر زیات خفه کوي ما ډېر زیات یو خبره خفه کوي دا مې چرې نه هېرېږي چاته نه تاسو کې عبدالله کوم خبره وی کله چې زما خور د نبی علیه الصلاة والسلام سره نکاح وکړو زه دومره ناپوه وم چې ما په خپل سر خاورې اچولې دومره زه جهالت کوم او دومره په ناپوهۍ کوم ورنه دا زما دپاره څومره د فخر خبره وه چې زما خور د دواړو جهانو د سردار په نکاح کې راله زما خور امهات المؤمنین کې شمار شوله د مؤمنانو مور ترې نه جوړه شوله خو زه دومره نه پوهېدم چې ما په سر باندې خاورې اچولې نو د سوده رضی الله تعالی نکاح د خدیجه رضی الله تعالی د وفات نه وروستو د نبی علیه الصلاة والسلام سره شوې ده او دا د جسم په اعتبار سره ډیره لوړه او دنګه ښځه وه دا سوده رضی الله تعالی ښکلی جسم ول الله ورکړی و لوړه هم وه دنګه هم وه او د جسم نه موټي هم و غټ جسم یې و درانه هم وه او طبیعت یې چې و نو خندرونه طبیعت و مزاحکي طبیعت و اکثر د خندا خبرې به یې ډېرې کوئ کله ناکله به چې نبي علیه السلام کېناستو نو دوی به ډېر وخندو نبي علیه السلام نو خندرونه طبیعت و د دې یو ځل وله بیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلا اراده وکړه چې طلاق ورکړي دیتا. دی سوده رضی الله تعالی عنها فرمایل وی مال طلاق مرا کوا زه په دې خوشاله یم چې ستا په زوجیت کې ما خیر دی زه به خپل نمبر عایشې ته پرېږدم، خپل نمبر به زه هغې ته پرېږدم. بهرحال بیا ور نبي علیه الصلاة والسلام طلاق نه دی ورکړی او په 54 هجري په 450 هجري کې بیا د دې وفات شوی دی. دا راجح قول دی. نو بهر حال درېمه بیبي د ربیع علیه الصلاة والسلام چې وه هغه سوده رضی الله تعالی عنها وه. داسې بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نشانه سره کلیک کړئ. تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ.